ټولو کې یو ځل بیا اضافه وشوه. عیاشان دي خپلې کمې د کړي ګورې پاکستان په حقیقت کې خپل یو انټرنیشنل ایمیج بلډ اپ کو کې پاکستان ښه بھرپور رول پلی کوي. د خپل د ګیس پایپ لاین باندې موږ خبره ولې نشو کولی. خو بجلی نشته، ګیس نشته. نو د دې څه سیاسي مجبوري ده که نه نه، بل څه وجه ده؟ زمونږ هېڅ سیاسي مجبوري نشته. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگر خان ما په ټول ملک کې د ګرانۍ یو طوفان دی او په دغه طوفان کې بیګا د شپې بیا اضافه وشوه. په پټرول او د ډیزل په قیمتونو کې یو ځل بیا اضافه وشوه. په صوبه کې بدامني ده او دغه بدامني تر دې حده پورې راورسېدلې چې په چارسده کې حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب شهید کړلی شو. د بدامنۍ وجوهات څه دي، امن څنګه راتلی شي، په دې موضوعاتو باندې خبرې کوو. موږ سره دا وخت د عوامي نیشنل پارټۍ د ضلع چارسدې صدر شکیل بشیر خان عمرزی صاحب موجود دی. شکیل خان صاحب تاسو د وخت ډېره زیاته مننه کوم. مصروفه وای موږ له خپل وخت راکو. پټرولو کې یو ځل بیا اضافه وشوه. بسم الله الرحمن الرحیم. بالکل د بدقسمتۍ نه په دې څومره وخت کې 2-3 ځله ډېره زیاته په پټرول کې اضافه وشوه. او څنګه چې تاسو ته پته ده چې پټرولیم مصنوعات ګران شي نو هغه په هر څه باندې اثر غورځېږي او خاص کر غریبه طبقه، لوور کلاس، میډل کلاس دا ته د ټول نه زیات متاثره کیږي. حکومتونه بانم جوړی دی وخت کې د عالمي د حالات د ایران او د امریکې جنگ، خو دوی په خپل دومره غیر ضروري ټیکسز دغه کې واچوي چې هغه بیا ډېر زیات ګران کي. چې مثال د عالمي حالاتو مطابق هغه 15 روپۍ ګرانېدل پکار وي نو دوی 13 روپۍ ګران کي. نو د هغې اثر په عام سړي باندې ډېر زیات وغورځېږي، د هغوی د برداشت نه بهر شي. او د بدقسمتۍ نه تاسو وګورئ عام سړی چې کوم د هغوی د کرایانو باندې څومره نه څومره اضافه وشي، دلته په هر شیز باندې اثر وغورځېږي. نو حکومت له پکار دی او بیا پکار دی چې د دې ریلیف عام عوام له ورکړي، سبسډي ورکړي، بل شیز نه کټ ولګوي. ځکه چې دا خو پټرول چې ګران شي نو دا ټولو خلکو اثر په دې غورځېږي. نو د بل څه نه دي، غیر ضروري شیزونه دي خپل اخراجات دي کم کي، عیاشان دي خپلې کمې کي. زما په خیال دا زما خپل ذاتي رایه ده چې کم دا دلته د زکات دا پیسې دي یا بېنظیر انکم سپورټ پروګرام دی نو دا یو مخصوص خلکو ته رسي. نو زه وایم چې دې په ځای دا پیسې دې کې ورکولې او خلکو ته پکې ریلیف په دې ګرانۍ کې، په عام شیزونو کې، په دې پټرولیم مصنوعات کې چې دې کې د ایډجسټ کولې او دې کې دا ریټ کم نو ډېر به ښو. خو د حکومت دا ډېر زیات چې یو طرف ته حکومت خپل د کامیابۍ اعلانونه کوي خو د دې پټرولو په ګرانېدو باندې د هغوی ډېر زیات دا ګراف وغورځېدو. ځکه چې عام سړی چې هغه هر څوک، هغه دوکاندار دی، هغه دیاړیمار دی، هغه کاروباري سړی دی، هغه نوکرپېشه سړی دی، هر څوک د دې نه متاثره کیږي. نو په دې باندې د حکومت هم ډېر زیات ګراف راغورځېږي او پکار دی چې حکومت کټ ولګوي په غیر ضروري شیزونو باندې، خپل اخراجاتو کې د کمي وکړي او پکار دی چې عام عوام لا په دې کې ریلیف ورکړي، دا پټرول ارزان کړي، دا ډیزل قیمت کم کړي. نو په دې به د عوامو لږ ریلیف پورته میلو شي او لږ د ساه به واخلي. صحیح. شکیل خان صاحب حکومت خبره کوي چې یاره مونږه انټرنیشنلی یو ډیپلوماټیک یو رول پلی کو د ایران او د امریکا ترمنځ زمونږه یو سیز فایر وکړو. د هغې نه علاوه جي ډیویډ امریکا چې وایس پریزیډنټ دی نو هغه اسلام آباد ته هم راغلی، مذاکرات هم وشو.
دې ته څنګه ګورئ؟ پاکستان په حقیقت کې خپل یو انټرنیشنل ایمیج بلډ اپ کو. بالکل دغه ګوره چې یو ښه سټپ واخلي نو پکار چې دغه ستاینه پکار ده. بالکل دغه کې شک نشته چې ټولې دنیا پاکستان له ډېر ښه نمبر یې ورکړې، تعریف یې وله وکړو او واقعي چې دې کې شهباز شریف صاحب او فیلډ مارشل ډېر اهم رول ادا کړی دی او ادا کوي هم، او د هغوی کوشش دی چې هغوی د ډیپلوماسي په ترو، د میډییشن په ترو د ایران او د امریکې دا مسله حل کی او هغې دپاره بار یو وی سره رابطه، ایران والا سره رابطه ده، امریکې والا سره رابطه ده او کوشش کوي. او بیا تاسو وګورئ چې د امریکې صدر هم بار زمونږ د شهباز شریف صاحب او د عاصم منیر صاحب ستاینه هم کوي، تعریف هم کوي چې هغوی دې کې ډېر ښه رول پلی کوي. دغه شانتي ایران هم چې تاسو د ایران مشران هم تاسو بیانونه وګورئ نو هغوی هم د شهباز شریف صاحب او د فیلډ مارشل ډېر تعریف کوي. نو خدای دې کي چې اوس دوی دا کم کوششونه کوي او دې کې هغه تاسو وویل چې امریکې نایب صدر او هغه سره خپل وفد او داسې هغوی اسلام آباد ته راغلل، یو دور وشو اگر چې هغه نتیجې باندې ونه رسېدو، خو بهرحال لا خبرې روانې دي او هغې کې پاکستان ښه بھرپور رول پلی کوي. نو الله نه به دا دعا کوو چې خدای دې کي چې د دوی دا کوششونه کامیاب شي او د امریکې او د ایران دا مسله حل شي. نو دا هم د دې صرف د ټولې دنیا ته به هم فایده د خطې ته به هم فایده او پاکستان ته به بذات خود ډېره فایده ملو شي. صحیح. دا سوال مې په دې کنټیکس کې وکړه چې یاره ټیک ته چې مونږ یو ایمیج بلډ اپ شو، تاسو عمومي مونږ ته هم پته ده چې پریزیډنټ ډونالډ ټرمپ زمونږ د قیادت، د ملیټري قیادت، د سیاسي قیادت هم ستاینه کوي، تعریف کوي. خو د دې په بدله کې ستاسو څه خیال دی چې مونږ په یو پوزیشن کې نه چې د ایران ګیس پایپ لاین باندې خبره کړې وې، د رشیا نه زمونږ د آیل د ګیس خبره شوې وې، چې ډیپلوماټیکلی یو طرف ته مونږ دونه سترانګ یو چې د دوو ملکونو ترمنځ یو هاټ ایشو د په هغې باندې مونږ د سیز فایر پورې کامیابېدی شو. دا خپل د ګیس پایپ لاین باندې مونږ خبره ولې نشو کولی؟ خو جی ما درته وویل که نه چې مونږ خو د الله نه دعا هم کوو چې خدای دې کي چې د ایران او د امریکې دا خبرې کامیاب شي او یو بل سره روغه وشي. او د ایران باندې خو اوس پابندیان دي، سینکشنز دی. نو ما چې درته څنګه وویل چې دې چېرته دا امن راغی، د دوی تعلقات ښه شو، نو د دې به پاکستان ته هم ډېره فایده شي. او زه بار وایم چې څنګه زمونږ ایران سره د ګیس پایپ لاین یو خبره روانه وه، خو بیا د پریشر د وجې د دغې ملکونو د وجې نه هغه معاهده زمونږ داسې پاتې ده، سر ته نه ده رسېدلې. دا به چې زمونږ دغه سینکشنز ختم شي، زمونږ ایران سره ګیس پایپ لاین معاهده وشي، مونږ ته ارزان ګیس په دلته راشي، مونږ ته بلیونز آف ډالرز به مونږ ته د دې بچت وشي، مونږ ته به ارزان ګیس راشي. داسې به زمونږ ایکسپورټس دپاره چې زمونږ به ډېر شیزونه، زمونږ به تجارتي معاهدې وشي، زمونږ به تجارت اسان شي، زمونږ چې د لرې ځای نه مونږ کم هغه د بهر نه امپورټډ شیزونه راځي، هغه به مونږ ته دلته د دې ترو باندې به مونږ تجارت کوو، زمونږ به ایکسپورټس کې اضافه وشي، مونږ ته به هغه شیزونه چې دي مونږ ته به ډېره فایده وکړي. بیا پکې دویمه دا خبره ده، زمونږ بلوچستان سره د ایران بارډر دی، زمونږ د ملک پورټ چې کوم دی ګوادر دی، هغې ته یو ډېره ښه موقع ده چې ښه پالیسیانې جوړې شوې او د ګوادر چې لږ خدای قسمت هم مونږ سره او زمونږ د مشرانو ښه پالیسیان هم وچلې دی، نو یو ټریډ هب هم جوړېدی شي. نو دا خو مونږ ته ډېره، ما چې څنګه درته وویل چې پاکستان ته ډېره فایده ده چې خدای دې کي چې د دوی دا خبرې کامیابې شي، د دوی نه سینکشنز لر شي. نو زمونږ ایران ګاونډی ملک دی، نو پاکستان او زمونږ چې کم دی وخت د پاکستان د انرژي کرایسیس ته مخامخ وو، زمونږ دغه د بجلی نشته، ګیس نشته، نو دا مونږ ته هم ارزان به ملاو شي او زمونږ د انرژي کرایسیس هم
کافي حده پورې ختمېدی شي. صحیح. شکیل بشیر خان صاحب د اپوزیشن رول دا وي چې کله ګورنمنت داسې پالیسیز جوړوي هغه امپلیمنټ کوي چې د هغې نه عوامو ته تکلیف رسي، په عوامو باندې بوج غورځېږي. نو اپوزیشن په دغه پالیسیز باندې په اسمبلیز کې هم تنقید کوي، بهر په روډونو باندې هم احتجاجونه کوي. عوامي نیشنل پارټي دلته په خیر خو د پټرولیم خو وفاقي مسله ده. عوامي نیشنل پارټي که زه دا ووایم نو یو اپوزیشن پارټي ده، خو د دوی په دې مهنګایۍ باندې ما د روډ احتجاج ونه کتلو، ما لانګ مارچ ونه کتلو، ما څه داسې د دوی درنه ونه کتله. نو د دې څه سیاسي مجبوري ده که نه؟ نه، زمونږ هېڅ سیاسي مجبوري نشته. مونږ چې هغه هر حکومت وي، چې هغه د پی ټي آی وي، هغه د مسلم لیگ وي، هغه د بلې پارټۍ حکومت وي، خو چې د هغوی پالیسیانې د دې ملک او د دې ولس خلاف وي، نو هغې خلاف مونږ هر وخت احتجاج هم کړی دی، د هغوی مخالفت هم کړی دی. او هر وخت جي ګوره دې وخت کې د ملک حالات داسې دي، سټیبیلیټي نشته، نو چې مونږ هم هر شیز باندې څوک لانګ مارچ یا څه ورته درنه نه ورکړي کېږي. خو خدای دې کړي چې هغه هر حکومت وي، زمونږ مشرانو تاسو د ایمل خان بیانونه وګورئ، تاسو د حیدر خان بیانونه وګورئ، تاسو د میا افتخار صاحب بیانونه وګورئ چې هغه ټاک شوز کې وي، هغه په پریس والا سره خبرو کې، هغه څه جلسه وي یا مطلب هغه سینټ وي، نو هغې کې زمونږ دا مشران باقاعدګۍ سره د ګرانۍ خلاف ښه مؤثر انداز باندې اواز اوچتوي، د ګرانۍ خلاف ښه بھرپور خپل احتجاج کوي او بار بار وایي چې غریب عوام له ریلیف پکار دی، غریب عوام له ریلیف پکار دی. دومره ګراني راغله یا دومره دغه چې دا د عام عوام د برداشت نه بهر دی. ان پی بالکل، او چې وخت راشي داسې نو خپل جمهوري حق هم دا هم استعمالوي او پرامن احتجاج هم هر وخت کولی شي. خو ما درته وویل چې نن سبا لږ وخت بدل دی، مونږ هر ځای کې خپل دغه مطابق په حکومت پرشر شو د مختلف فورمونو باندې، او هغه عوامو ته رسي، دغې ایوانونو ته زمونږ د مشرانو، زمونږ د لیډرشپ هغه آواز رسي چې کم د ولس دپاره هغوی اوچتوي. نو داسې هېڅ خبره نشته، او چې موقع راغله نو بالکل هم به درنم ورکوي، هم به هر قسمه جمهوري حق دی احتجاج به کوي. صحیح.